باب دې کو بیان وعید هغه چاته هغه قطع کی حق د مسلمان بل مسلمان حق قطع کی بیمین الفاجرة فدروجن قسم باندې سو د بل مسلمان حق قطع کی فدروجن قسم باندې فاحادیث کې د وعید بالنار اخر التشويش دا سوي سبب جهنم ملوي دا سره وقوت ده وبه قال حدثنا يعقوب ايوب وقتيبة سعيد وعيده للدنيا من اسماعيل بن جعفر قال ابو ايوب حدثنا اسماعيل بن جعفر قال اخبرنا عمار بن عاصم قال مولى ورقه دا یو شخص د زلینه قبیلین هغه ته نسبت شوی هغه کې معبد ابن کعب سلمی دا معبد ابن کعب سلمی دا منسوب بنو سلامت ده نو هغه ته نسبت شوی نو هغه ویلي عن اخيه عبد الله بن كعب عن ابي امامه رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام قال نبی السلام فرمایي دا ابي امامه دا یو ابو امامه باهلی دا سودی ابن عجلان او دا مشهور دار ودلته چې ابي امامه ذکر شوی دی دا ایاس ابن ثعلبه انصاری حارثی دی دا د بني حارث ابن خزرج نه نو دا هغه نه مراد دا وی پیغمبر علیه السلام قال پیغمبر اسلام فرمانه استطاع حقا امرئ مسلم هغه څوک چې قتل حق د مسلمان یو سړي مسلمان دی یمینه فخبر دروجن قسم باندې حق دا عام حق امرئ سړي حق ده حق عام کمال د مال نه ما سوا بل شي انسان حق وي دی واخلي یو حصہ د مال یا یو حصہ د حق هغه جدا کی او دا ځان ته جدا کی ځان ته بیمین فخبل قسم سارا مراد یمین کاتب مراد فخبل دروجن قسم بانی دبل مسلمان حق ځان ته کی جدا دلته مراد نه یمین نا یمین غموس ذات نه مراد فاجر دروجن قسم معنا دا قسم چې دا په ګناګاری او سره هغه وخت په قسم باندې ګناګاری چې عام دنوی فدنوی او دې علم په دې باندې موجودي د حق باندې نه دا یو سره قسم کوي په دې علم دې د حق باندې یم یقین یا نه کدا په حق دا سره په دې داخله نه علم مشتا چې د حق باندې نه یم او بیم د بل سره حق مسلمان هغه کده حق امرئ مسلم چقدر کی حق دورو مسلمان کړه وہ ظاهر دی حدیث د مسلم ته راغلی دې نه دا معلومی کله ذمی حق وی کته کې خپل ځان جواب نه تا کړی نه دا هم جایز دی ودلته چې د مسلم ته لګیدل ځکه لکه څنګه چې په حدیث کې دا وعید شدید کشوي چې وخت قیامت کې دا سره الله سره مخامخ شه الله ورته باندې وستوي دا هغه سره دی چې د مسلمان حق دا کوي دا سخت عذاب د مسلمان حق باندې د ذمي حق سره په دروغن قسم باندې ځان کوي چې شرک نشته دا حرام دی چې دا حرام دی په دې کې شک نشته او دلته د مسلم کې چې لګیدل دی دې نه دا نه معلومیږي چې د مسلمان حق هغه کته غیر مسلم حق کته نو هغه پروا دانه لري دا عقوبت عظیمه دا د مسلمان په حق کې د کافر د ذمی حق کته کول حرام دی خود دغه عقوبت شدیده د هغه په حق کې څومره مسلمان په حق کې د ذمی په حق کې ده او یاد چې څنګه هغه حکم حرام دی چې هغه کته خود مسلم کې چې لګیدل په دې وخت
دا معامله کوونکي خلک دا مسلمانان مخاطبین دا مسلمانان نو دی وجه خیر د مسلم دا نه دی بلکې غیر مسلم دا غي حکم پر ایمان پتا کول کې پشان د حکم د مسلمان او به یو سره د مسلمان حق پتا کی دا عقوبت عذاب د هغه چا لپاره چې مسلمان حق پتا کی ځان دې کیو په دې باندې مرشي دی غیر توګه دا یو سره د مسلمان حق په درو قسم باندې ځان دې هغه له وروسته توبه وکړ ایمان ځان وروسته دې توبه وکړ او د چا چې حق صاحب حق دې هغه حق دا ور اېندې قصو کې به بدا کار نه کوم ان دې وکړو چې به بدا کار نه کوم د دې سړي نه ګناه داخله شو د دې سړي بدغه وعید شدید کې دا سره داخل دي دا وعید شدید هغه سړي د پاره دی چې هغه بغیر د توبې نه انسان د مرشي هغه لپاره دا وعید شدید دا ظاهر حدیث د امام مالک رحمه الله د امام شافعي د جمهور علما او مسلک او مذهب دا معلومي هغه دا دی چې یو سړی په حق کې حاکم فیصله وکړه قاضي فیصله وکړه جج فیصله وکړه چې د دې انسان په حق کې د حق د دینو او د داسې اسباب دلیل پیدا کړو چې هغه حق ځان ته د بلی چا ملکیت د قاضي په حکم باندې دا مباحثي بنا تا رواجي بنا دا ناروا ظاهر د جمهور مذهب تایید هغه اشاره او په دې حدیث کې اشاره ده د مسلمانانو حقوق د هغه سخت حراموالي حرمت اشاره دا د مسلمان حق نه قطع کی دا د مسلمان حق ډیر قطع کی نو اگر معمولی شی ورست حدیث کې راځي وان قذيب من اراده اگر کله مسواقي ونی یو لخت دی ولي نیوي دا قطع کی دا وعید شدید دا ونی دی دي کې تحریم د حقوق د مسلمانانو په اشاره ده چې د مسلمانانو حق قطع کول د اشد تحریما ده دا حرام دی په حرام والی کې به سخترین حرام دی دا چې مسلمان حق دا قطع کی دا وعید شدید دا ونی دی سوچ د مسلمان حق قطع کی فقط اوجب الله له النار فتاقیر سره الله تبارک وتعالى واجب کړي لپاره او وحرم عليه الجنه وګوره دومره سخت وعید دی چې اور ولا واجب دی او جنت په دې کلمه دا حرام اور واجب او جنت دا حرام اوس د حدیث کې ظاهر د مان ذکر راځي حق امرئ مسلم کته کی حق دی اورو مسلمان معنا دا حق عام دی یو سړی مال نیوي بغیر د مال نه قسم وکړي نو همدارنګه ټول حقوق چې مال سره تعلق دي باقي سره قسم وکړي ټول په دې کې داخل نه یو مردار داخل سرمن د قسم دی باندې وکړي چې دا نه یا مثال حاجت قذف نه په دې باندې قسم وکړي یا مثال خدای دا قسم وکړي چې دا قسم دا زما حق دی او چې نه زمانه بده کړي قسم وکړي دا ټول په دې کې داخل ټول د پاره دا وعید دی چې ور واجب او امدان جنت دا حرام مظاهر دا ګناه کبیره باندې ور واجب شو دا خو د معتزله دا غي مسله کوم مذهب د خوارج چې ګناه کبیره باندې انسان دا جهنم ته داخليږي مخلد کړي او چون کې د نور نصوص نه دا معلومیږي چې موحده دا به جنت ته داخليږي همیشه به جهنم کې نه وي نو لہذا په دې کې موږ تعویل یو حمل کو مستحیل باندې چې انسان دا وایي چې د بل مسلمان حق ځان تر کو ما لپاره حلال دی چې دا خبرو چې ما لپاره حلال دی نو دا حلال کې حرام ویل په دې سره د ملت اسلامي نه خارجي انسان کافر کېږي شک نشته چې دا کړه مخالف فنار یا معنا دا چې دا سره مستحب د ور دی جهنم تبدی او تعالی پر عفو کې عفو جایز او دا جنت چې باندې حرام دي دا اول الوحلت
سره د فائزیننا هغه خلک اول امر اول وحلت جنت تذي هغه خلق سره داخليږي نه کني اخر الامر دا سره په خامخا جنت ته داخليږي او سره د اولین فائزیننا چې کوم ابتداء اولا جنت تذي جنت ته داخليږي نو هغه خلق سره دا مقدر نیوي دې دا معنا نه فقال له رجل نبی السلام ته سوري وي کان شي نتیرا اگر کذالک شي یا رسول الله صلی الله علیه وسلم ید الله پیغمبر قال نبی السلام فرمایل وان قذيب من عراق یا وان قذيب من عراق اگر کا د هغه یو لختوی یو لرګي وی چانا د مسواقي ونینا د هغه یو لخت قطکینو به دا وعید دا ورته ملاوي دا ور معنا دا اگر کا لوګون دي شي معمولی شان د شی نو بیب دې سره دا حرام دی دا جائز نه دی دا حرام دی دا جائز نه دی بل روایت کې راځي چې الله تبارک وتعالى باندې انسان باندې دا غوښوي الله به تنه اعراض کوي الله به غوښوي الله تبارک وتعالى باندې اعراض کوي دی وجن الله خپل رحمت کې په فضل کې د انسان داخلینا دینه معلومه شته معمول شان د شی لوګون دي شی قدیم من عراقین دې کې علت اشاره ده اگر کله پوند شي نو بهم د قواعد شریعت او نو وبه قال حدثنا ابو بكر بن سيبة وإسحاق بن إبراهيم وهارون بن إليه عن أبي أسامة عن الوليد بن كثير عن محمد بن جابر أنه سمع أباه واقتصر الزكاة يحدث أن أبا أمامة الحارثي رضي الله تعالى عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يفتي ومن قال حدثنا أبو بكر بن سيبة قال حدثنا وكيع قال حدثنا ابن زبير قال حدثنا أبو معاوية وكيع قال حدثنا عيسى بن إبراهيم الحسني واللفظ قال أخبرنا وكيع قال حدثنا كعب بن عمرو وعلي بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حلف على يمين الصبر چاچ قسم خور قسم قرآن باندې داس قسم صبر یمین صبر باندې یمین صبر دا هغه یمین چې ویل کېږي چې د قاضي د خوانا په دا باندې الزام نه د قاضي د جانب نه دا نه ته ولګي دا خپل ځان پر قسم باندې متعمدن چې بند دروغ باندې قسم کوي او خپل ځان د حاکم قاضي په نسبت باندې د یمین د پاردا محبوس کې دا بند کې او په دروغ یہ ته یمین صبر د حاکم د خوا باندې دا باندې دروغ نه قاضي جج ته وختنی چې راشد قسم وکړه تا هغه قسم درکې نه او ته قصدن قسم خوري دا خپل د اذان د قسم باندې بند کړی دی د صبر حبس ته ویل کی چې ته دا قسم خوري تا باندې زور نشته تا باندې الزام دا نشته او بیا کدی باندې قسم خوري دې ته یمین صبر یقطع بها مال المسلم وهو فيها فاجر كاذب لقي الله سره مخامخشي وهو عليه غضبان الله تبارك وتعالى انسان معنی دا وایي قال قد أخرجنا في شيء فقال ما يمثل موضوع في الأعمال قال كذا وكذا قال كذا موضوع في الأعمال في أن ذلك كان بيني وبين الرجل أبو في اليمن فقاتلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم اليمن منگلا جگہ پیغمبر علیہ السلام تعالی فقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم بینۃ هذا قال قوان اشتري فقلت موت الى ما قال قوان اشتري قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم یمینه بلادم دې قربانی یمین دې سړي چې دا سړي قسم وکړي قلت موت اذن په دې وخت یحلف على من قسم وکړي دغه قسم دا کړی فقال لي رسول الله صلی الله علیه وسلم ان ذلك من حلف على يمين صبر کړه قسم وکړي پتا قسم باندې ځان په قسم باندې باندې د قاضي د جج طرف نه الزام دی باندې یقطع او بها مال مسلمین چې په دې سره د یمین سره مال مسلمان وهو فيها فاجر او دا سره په دې کې فاجری دا سره په دې کې دروغي په دروغ باندې قسم وکړي لقي الله سره مخامخ وهو عليه غضبان الله تبارک وتعالى او انسان باندې وسوي معنا دا د الله په دنیا راځي الله تبارک وتعالى باندې نظر د رحمت او عنایت کړي ځنه کوي دا معنا د وسیله د رحمت د نظر
د عنایت نظر ودانه کوي علامه کبیر مولا او علی الرضوان الله وسوي معنا دا الله باندې کوي انتقام بدل اخلي دغه د غضب اسلام چې کله په الله باندې خوشي نو مراد نه غایه مراد چې انتقام دی الله باندې انتقام او بدل اخلي دا انتقام بدل دار چې انسان ته عذاب لري عذاب ورکولې شي فنزلت نبي ابن ورسا ان الذين دعيا لا يشركون الذين يشركون بعهد الله کسان چې اخري د الله په وعده امانتونه باندې و ايمانهم او خپل قسمونه باندې ثمنن قليلا الى اخر الايه ان دعيا نازل شوی د هغه چا بارکي چې هغه خپل مبيعا هغه قیمتي د مازیګر نو وستا او به پترو قسم دی باندې کوي مازیګر نو وستا مبيعا هغه حضرت او ورو قسم دی باندې کوي ثمنن قليلا لگی پیسے یعنی شیئا یسیرا من حطام الدنیا دنیا فائدہ اخلی معترد دینا چمتاع دنیا کلها قلیل لے وہ پنسبت سرا دے کہ کدا طول دنیا چاہتا در کلشی لائق تشکین دا ذکر داخلت مسئولیت آگا چاہتا ہے وبه قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا جرير بن عمرو بن أبي وائل بن عمرو قال من خلق على يده يسرق بها مالا وفيها قادر لقي الله عليه قسما ثم ذكر هذه تلاوة غير أنه خلق شيئا وبين له خصومة. لا وين وما بين دماغه وبين رجلين وما بين خصومة زمودا به جګړه واپی دیرین په شاشه کوي دغه د کوی ذکر راغلی او مخکې ذکر راغلی نو هغه د مکه ذکر راځي هغه ویلي به کان بین و بین الارض بالیمن دما او دغه په مابین کې مکه او یمن او دغه د کوی ذکر راځي ظاهر د ډول راځي په مابین کې تعارض لیکن موږ یې تعارض نشته دغه مراد د مکه نه مکه د کوی مراد د دما او د مابین کې او دغه په بین الارض بالیمن مکه د کوی او یمن ځای باندې مونږ او دې له خپل کوی راول چې کوی باندې جګړه دا کوی باندې چې مکه د کوی او د دې باندې مونږ دا جګړه او فاستمر الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال تعالى يمينه نو مونږ جګړه جوړه پیغمبر علیه السلام دا وقال نبی اسلام علیه شاهدات او یمینه معنا دا لکما یشهد به شاهداک دا د پاره هغه شی چې دوی وټو په دی باندې گواهان او یمینه یا قسم د دې معنا دار کستا د پاره گواهان وي غیب گواہی او دې راخه خبره ده گواهان نه به دې سړي باندې قسم چاغه قسم کو نبی له حق اخري داري او وبه قال حدثنا ابراهيم ومر المكي قال حدثنا مسلم عن جابر بن عبد الله بن عمر بن آية تبع الشيخ قال يقول سمعت ابن مسعود رضي الله تعالى عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من حدث على نبي بغير حق لقي الله عليه قال عبد الله ثم قرأ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم اتقوا اتقال الله من الذين يدعون بعبد الله وإيمان السماء قليلا إلى آخر الآية وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد وأبو بن أبي شيبة وأناد بن سعيد وأبو عاصم الحنفي ولفظ قتيبة قالوا أخبرنا أبو الأحوص قالوا حدثنا أبو الأحوص أغين الرئيسي عن سماع على قول رواية عن أبي الدبلان الرئيسي وائل بن حجر قال جاء رجل من حضرموت ولد من كندة إلى النبي صلى الله عليه وسلم لو سره د حضرموت ناراض دا یو ځای د اخري د یمن کې او یو بل سره د هغه د کندې قبیلیو د کندې دا کیندا ورته وای دا د قبیلې چې کوم دی فلار دام په یمن کې دیران النبي صلى الله عليه وسلم فقال الحضرمي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا خليقه غلبني بشکا ما باندې غلبې پیدا په وخت او تعالی او تجاوز باندې غلبې کړې په ما باندې مانه غصب کړې تجاوز کړې علی ارضن پسمک باندې علی ارضن چا باندې پسمک باندې چا غزما ملکیت دې معنا علی ارضن دې غزما باندې چې ملک لی چې دا زما ملکیت دې كان ابن ابي داس مکل مال بلاروا وقال الكندي بلي ارضي مكدوان في يدي زما فلا سين تحت تصرفي زما تصرف مك عثمان دي خبر اذرها ذكرم دې مکرا دې له في حق دې کې
اول د پلان مکه مې ما ته پاتې دې مکه ما سره ما په داسې دې کرم دې کې حق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم نبی اسلام حضرت دې لك على بينه الغوان قال ويلان اعلی پیغمبر اسلام باندې فلک یمینو نو استاد پارا قسم دې دې ته قسم ورکړي. نو قال حضرت یا رسول الله صلی الله علیه وسلم ان رجل فاجر سړی دروژن دی لا یبالی باب نه کی علامه حلف علی هغه شی باندې چې کوم شی باندې قسم وکړي. پښتو کې معنا ده قسم کو سره دی دا قسمونه کوي او نو باندې سبب نه کوي ولا يتورع من شيء نجدان وسات يوشنا فقال ليس له لك منه الا ذاك نبی اسلام ته نشته تعالی پر دین الا ذاک صدق علی قسم وتولش فوهان لرینا مقسم وتولش فانطلقا دا سره لال منبر د نبی اسلام ته یحلفا دې لپاره چې قسم وکړي. نبی اسلام منبرو هغه دې تورنه چې قسم دې کې اشاره دې کړه چې د قسم د پاره به یو مکان مختص خاص وي. هغه د نبی اسلام زمانه کې خلق دا به منبر سره ورته شي کني قسم ورته تهراري بیان ویلا پټېوي مدته ویاځه کې قسم چې دا سره جمعه توري او داخلي هغه جمعه تر شاو او دوه جمعه تر قرآن شریف ورته راوځي قرآن شریف باندې قسم نه کی دا قرآن مې دی وی په قسم کې قسم او قولنا بالله الا دا د سپی باندې کې جمعه ته داخلي میراث کې وی قرآن شریف ورته راځي د دې ټول معنا دا ده کدا سره دروژن وی د دې باندې روغ او حیبت ویشي دا حیبت د وجه نه کېږي چې کار د قسم ده. لکه د قسم د پاره یو خاص نبی اسلام زمانه کې د نبی اسلام منبر سره قسم ورکړل شو. دا یو خاص زیب او التدا دې لپاره چې انسان تدرو وای چې کوم څو قسم ورکړي عالم یې مو شوی ګور په دروغ د قسم خدا وایي دا ګناه دا یاسین دا احادیث د نبی اسلام دا ورته بیانې کړو قسم په دې نو ګناه دا وایي دا دې لپاره چې دا خلک قسم نه وګوري. فقال رسول الله صلی الله علیه وسلم مار برکت چې سړی وګور شیوان ولا اما خبر لئن حلف على ماله کچې دې قسم ور په مال دې کړي باندې یا قلوب ظلمان لا يلقين الله تعالى لا مخامشي وهو عنه معرض على تبعه وتلاوه اعراض كون کې ویل دینا معنا په دې کړي باندې الله قهر او غضب او سخط باندې دي. نبی اسلام شدا وای دې مقصد دا دی چې دا سړی په روغ کې کارو کې اعراض کې در ما وګوري او د قسم مطلب دی وای. وبه قال حدثني زهير بن حسن وإسحاق بن إبراهيم جميعا عن أبي الوليد قال زهير حدثنا هشام بن عبد الملك قال حدثنا أبو عوانة عن عبد الملك بن عمير عن الفرد بن مالك عن والد بن مسلم رضي الله تعالى عنه وعنه قال كنت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتاه رجلا يقسم عليه الإسلام قال فأتاه النبي الإسلام قسم فتمان في رمضان دوالو قسم جګړه واپس کیف قال یوری ان هذا بشک دا سره انتظا على ارضي غلب کړه زما په مکبان رسول الله صلی الله علیه وسلم په جاهلیت وهو امر القيس بن عابس تیجی او دې ختم چې کوم یې ربيعه بن عمدان نه اعلی بینتک نبی اسلام بینتک موجوده او مطلوبه تا غواهان موجود دي تا غواهان مطلوب دي غواهان راوړه قال سني بینتک غواهان نشته قال نبی اسلام لك يبينو هذا بار قسم دې قال نه ویلي اذن په دې وخت یې ځاو بزرګو کې بها په مکبان نه مکروه قال نبی اسلام علیه السلام ذالک تا د پرمدق کړه بیا په غواهان دې قسم ورکړي چې غواهان دې نشته قسم نو ورکړي مقدم دې قال الثمن والي فلما قام صدا سري وري يحلف قسمه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من استطاع عمدا ظالما نبي الله مكفت في ذات حالت کې صدا سري ذاتي کول کې ظلم کول کې نبي الله وهو عليه رضوان قال صاحب کوي ربيعه بن عيلان اغي ربيعه بن عيلان مله داوي هغه اسحاق خپل ویلي چې دا ربيعه بن عيلان نه عيلان نه عيلان فأبو سعيد على أن من قد ذهب لغيره في الذين كان الخمس مدرسا للحق وإن قتل كان الثالث وأن من قتل دون ماله فهو شهيد. نو دا باب دی په بیان د دلیل په دی باندې چې یو سړی قصد وکړي
اخذ د مال ده دا قصدي چې بلی چا مال واخلي غیر حقن برنه حق بلی چا مال اخلي نو دا سره دا اسون کې دا مهدر دم دی د دې دا وینا دا توي او کله سره اوجل شي نو کان فنا دا سره د بلی چا مال اخلي را دی دا اوجل شي نو دا حقوق کی وان من قتل دون ماله هغه څوک چې هغه اوجل شي په حفاظت د مال لن مال لن یو دا بیوانی اوجل شي نو دون ماله دون اصل کې دا ظرف ته ظرف مکان له په معنا د تحت او دا استعمالي سببیت د پاره مجازن ځکه چې کوم سره د خپل مان نه هغه چې تا امان نه جنگ کوي دفاع د خپل مان نه کوي یا ایمان وسته کوي خپل مخکې دفاع کوي او یا مال لند کوي فسیره دیوانی ولاوی د خپل مان نه هغه دفاع کوي نو ذکر داوی نو دون مالی په حفاظت د چا چې د مال چې مال شاته خپل مخکې شوی دا غینه دفاع کوي نو فهو شهید مدافع دا شهید او وبه قال حدثنا ابو بكر محمد بن العلاء قال حدثنا علي بن ابي طلحه قال حدثنا محمد بن جعفر بن عبد الله بن عبد الرحمن عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال جاء رجل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله يا رايت رجال يريد ان خرج قال فرقهم الى السلام يا رسول الله ملائكه خبر راکا شجاع رجل يسري يولد الى الذي اقدم يا مسلمان قال پیغمبر اسلام علیه فلا تعطي نمان موقوا سدران کنا مال کی کوئی ورته فلا تعطي مالگا قال ایت خبر رکھیں قاتلنی کما سر جھگڑا دی قال نبی اسلام تو فرمائے قاتل ہو تم سر جنگ ہوگا اب کہ جنگ کو مقال ایت ان قتلنی کذا سڑے ما ہوئی قال نبی اسلام پان شہید شہید قال ایت خبر رکھیں قتلوا کذا وجنما قال نبی اسلام علیه هو فی النار دا سڑے کو اور کرے دا سڑے دا کو اور کرے او پتی کو وجنه نو تشهیری د خپل مال په حفاظت کې جوړې مرشي دا شهید او شهید څه شهید وي معنا دا سړی ژوندې ذکر دې سړي ارواح دا به جنت ته وي دار السلام ته انت بحاضری او د نور د شهید نما سوا نور ارواح هغه په پرد د قیامت کې دار السلام ته داخلي او د شهید ارواح فی الحال دا داخلي یا شهید معنا دا ده الله پاک د الله ملائکه هغه غوړي کې په دې سړي باندې د جنت چې دا انسان جنت ته جنت ته راځي او یا شهید په معنا د مشهود له سره یا شهید ته د شهید ویل کېږي په وخت د ورتلو د روح چې کم اجرونه کم ثوابونه کم اعزازات کرامتونه الله تبارک وتعالى مقرر کړی چې کله دا روح اوزي نو په دغه وخت دا ټول چیزونه دیتا حاضر شي یا شهید ته د ملائکه چې جنغي گواهی هغه راځي چې کله د شهید روح اخلي ماغي په دی باندې گواهی د جنت کې صدا سړی به جنت ته ادا شي یا یو سړی شهید شي نو د دې د پاره د ایمان شهادت او گواہی کړوي چې دا سره مؤمن دی او دا سره د مسلمان نه کچو سره ملکیږي او بیا شهید شي د دې نه معلومیږي چې د دې خاتمه دا په خیر باندې ده د دې خاتمه خوشو چې کوم انسان خاتمه خوشي نو هغه انسان کامیاب انسان دی ته جوړي ورکول شي چې دا سره مؤمن دی او مسلمان او یا دیو جن شهید ورته ویل کیږي چې د دې باندې یو گواه دا موجود هغه یو گواه انسان د شهید سره وی هغه گواه په دې باندې گواهی کوي چې دا سره دا شهید دی هغه گواه څه دی هغه د شهید د خپل وینه ده دا به کوي دغه جوړک د قیامت کې د شهید دا راپور تکړه د دې دا زخم چې دی نو دینه بدوی نه دا سره وځي او وینه برابر کیږي او بهيږي هغه به دې گواهی چې دا سره شهید شوی دی الله تبارک وتعالى په ځان
نو ځکه دا وینه دا خپل غوار چې هغه به دینه بهيږي او دینه روانه وي هغه به دې د لپاره دلیل او غوار او یا دی وجنه شهید وي چې دا به پورت د قیامت کې په نور امم باندې هغه گواہی وکړي لکه چې انبیاء علیه السلام نور انبیاء علیه السلام پورت د قیامت کې د هغوی امتیان به انکار وکړي دي انبیاء علیه السلام ته دین رسول نه دی بیا به نبی علیه السلام امت هغوی گواهی کوي په دې باندې چې مخکینی انبیاء علیه السلام خپل امتیانو ته دین پوره رسولی دی ځکه قرآن کریم ته موږ ته دا معلومه وه زمونږ په دې باندې داسې عقیده یقین وو لکه موږ چې په خپل سترګو باندې لیدلي دا شریف دا هلته ګواهي داسې شهادت د دې مختلف قسمونه دي یوازې شهید کې نه چې د کافرانو په مقابل کې د کافرانو خلاف هغه شهید یو اعلی درجه د شهادت دا بهترین درجه د شهادت دا اعلی شهادت دا ده سړی د کافر مشرک خلاف باندې دا شهید په یو سبب د اسباب باندې یو انسان شهید شي په ټوپک ولګي یا بل سبب د قتل وی هغه باندې دا شهید شي دې سړي لپاره ثواب دا ملایي د دې حکم د شهدا او په ثواب د آخرت کې په احکام د دنیا کې هم او په آخرت کې هم آخرت کې دې ته په ثواب د شهادت دا ملایي او په حکم د دنیا کې دا سړي ته به غسل نه ورکول کېږي د امام شافعي مولا په مذهب باندې مونږ هم په باندې نه کیږي مونږ دا وایو نه مونږ په باندې کیږي مونږ دا وکړي امام شافعي مولا وایي چې الله په جنت د وینو د پاره احنا وایي دا مونږ په باندې کو دا درته درجات چې الله پاک دې شهید درجه او مرتبه نور جاری دا درجه درجات ده زموږ په مذهب باندې مونږ او غسل دې لپاره نشته دا د شهید خپل منقبت او مرتبه ځکه دنیا کې کلوې نه لوی او بزرګ یو پیر یو عالم هغه وفات شي نو هغه ته به خامخا کفن ورکول کېږي هغه ته به غسل ورکول کېږي خپل جامې به ترې ویستلی شي الله شهید ته دا کرامت یې آزاد ورکړی جامې ته نه ویستلی کېږي غسل نه ورکول کېږي بلکې د خپل جامو سره هغه سره به دفن کېږي کوم زیاتې څیزونه هغه ته نه لري کا همدارنګه خپل جامو سره دا دفن کا او دا د هغې منقبت او مرتبه دا اعلی درجه د شهادت دویمه درجه شهید دا په ثواب کې ثواب د شهادت ورته ملويږي په احکام د دنیا کې نه لکه مفتون ته حدیث کې شهید دا ویل شوی چې ګېړې مرض نسوب نشي هغه شهید همدارنګه مطعون هغه تطاعون مرض باندې سړی مرشي دا شهید صاحب الهدم دیوال په باندې وګورځي نو دا شهید لکه دې حدیث کې من قتل دون مالی فهو شهید د خپل مال په حفاظت کې مرشي نو ته شهید احادیث کې تفریح په شهادت شو یو سړی اوسلېږي هغه ته حدیث کې شهید ویل شوی او بي وی سي غریق کلمه هغه ته شهید دا ویل شوی و دې ته په ثواب د شهادت دا ملاويږي شهید دی ولیکن دې ته غسل ورکول کېږي په دې باندې موږ هغه دا کېږي او دا شهید دی په آخرت کې دې ته په ثواب د شهادت دا ملاويږي لیکن دا لازم نه ده چې ثواب دې دومره ورته ملاوي چې کوم اعلی درجه شهادت ته ملاوي ثواب د شهادت ملاويږي اگر که ثواب دا غي قدر نوي دا غي نه کم وي الله فضل کوي کرم کوي احسان کوي دومره اجرونه ثوابونه ورکړي دا الله خپل فضل وکړي او حق اخرت په اعتبار سره شهید دی دنیا په اعتبار سره دان دریم هغه ستړی چې هغه جهاد کې د کافر په خلاف باندې دامن شي او لیکن په مال د غنیمت کې خیانت وکړي او دا شهید شي نو دلته
ظاهر احادیثو کې نفي د شهادت شوی چې دې ته شهید دا مو شهید دا ورته مو ولیکن بیا دې سړی د پاره دنیا په اعتبار کې اگر کمال د غنیمت کی خیانت هم کړی دنیا اعتبار باندې دا سړی شهید دی دې تبا غسل نور کول کېږي جامې باندې وسیل کېږي زمونږ په مذهب باندې مونږ په باندې کی او د ثوابونو په اعتبار باندې په قیامت کې آخرت کې الله بدی انسان ته کامل اجر او ثواب ورکړي الله فضل کی الله کرم کی احسان کی تفضل کی الله پورا اجر او ثواب ورکړي د الله تعالی او ظاهری دا دی چې دې ته پورا اجر او ثواب دا ملایي نو یو شهید په حکم د دنیا او آخرت دواړو کې دویم شهید په اعتبار د آخرت سره د دنیا سره نه دی دا دریم شهید په اعتبار د حکم د دنیا سره دی او حکم د آخرت کې شهید نه دی چې کم اجر او ثواب د شهید دی هغه به دې ته دا ملایي نو دې حدیث کې راغلی چې سړی مرشي نو د مال په حفاظت مرشي نو دې ته شهید دی شهید نو اوس کو دا دې مال حفاظت کې نه کړي وشي غلا نه نو او توي خوړې ما خلاص نه چتېږي نه خلاص بلاش او غاډه ودري پورو دربار کې لاش سوي ویلې شي ثانه کې جار هر زما غلا را مولې چې ته پور کې هم ولې مال ورلا یاره موږ په خپل ونیو نه په دې کې ونه موږ په دې ټول مال را نه دی ډیر خیر ورته زه ماجد اغلا سړی په خبره باندې کوئی په چاته خلکو نیول شریف ته شهید وي ټول دوی څه وایي دغه غاپې نه لکه په شخوا تو فقط مانچا د سره نشته نو لږ دوړو د واپه هوتا نه خرش پرش هوتا نه غاپ باندې هوتا تو قلار کې نه ولا زمن نشته مرشته وشي کې د خپل مال حفاظت باندې ته ژوندې تا نه څنګه مال تو فقط مانچا ورته را نو هغه کیسه ده او کوم نه نو خبره ده درځي بل دې یا روان په دې باندې ډیر ښه ګور چې دا تر کوم شمشتا دوه کم شتا اخر ځای څه ده ګور سره هغه مور مړ شي او خل زیارت ناس میلمان راځي او تاسو کې نه کړی چې ولې کوته څه نشته درانه اسباب نشته درانه سيزونه نشته ورنه څه تیر شته خدای الله ته مړي ژوندۍ ته تاسو دې ضرورت هغه مور دې مړه او تیر چیرې لګیا نه دې ضرورت ساتي ولې دا ټوپک تاسو ته پاره تاسو ما څه ته پاره چې هرې چا کو ته غل لشي او په دې باندې په دې باندې دلته مړی کوي قسم دې کتر غل کوي نه کوي مو چې غل راځي بهر ګرځي او په سړی وځي توخي ولې توخي غلط وي چې ریسک ممبر راځي طرف ته راشي چې ما باندې نه شي دي زموږ چې ځان ورته کې چې غل نه توخي ما ځان ورته غلې چې ته پټ شو ورته چې سره طارق په دې دې او ورغو یو کس بنم داسې چې په چاکري کې غل نشي وځ ولې بریک تاوي ډاکټر ورته دي اندر پای ورته دي او قنار دی هغه مګل دی کوټ اندر پای کې دا وره او ډاکټر ته څه اندر پای کې دا کوټ ډاکټر ته ولکه ته شهید ذات نور څنګه چې ورته په شهید ما یو څل ما ته یو ځل ما چې پرستن کې مرګي هغه نه شهید مرشه شهادت د کول کې ملایوي خپل مان باندې دا د ملایوي نو معنا دا چې د مال حفاظت دی او خپل مال حفاظت پتا نه هم د مال حفاظت وکړي د خپل حریم حفاظت نه وکړي د خپل عزت حفاظت وکړي نو چې کوم سړی من قاتل دون مالی کو شهید چې حفاظت د مال کې مرشي دا شهید دی حفاظت د حریم کې مرشي دا حفاظت کې شهید د خپل نفس تابانه سو تجاوز کا ادا کوي د مرشي شهید دی وجنا دا د مرتبه شهادت دا نه لري
وبه قال حدثني الحسن بن علي الهموني وإسحاق بن مسلم ومحمد بن رافع والقول متخالفة قال إسحاق أخبر وقال قال حدثنا عبد الله قال أخبرنا مسلم قال أخبرني سليمان بن أحمد أن ثابت مولى عمر في عبد الرحمن أحمد وحده لما كان بين عبد الله بن عبد الله ما بين عبد الله بن عمر के وما بين عمر بن سفيان के وما بين के कल झगड़ा रहा है खिलाफ है दा अंबसा दा कुलुल माविया रदिल्लाहु तरफना बताइए कि गवर्नर दा बताइए कि गवर्नर मां काना नो हर चरा है वमा बين عمر بن سفيان की मां काना तयस्सर लिलक़िताल आगे तदरी कमाल मां काना हर तदशु वमा बين عبد الله بن عمر वमा बين عمر بن سفيان की मां काना आगे तदरी वमा बين की वाक़िफ़ इख्तिलाफ और झगड़ा न तयस्सर लिलक़िताल लिलक़िताल लफारद जंग का तैयार जो बल मुकाबले का तैयार हो यदि पमाबेन के वाक़या आगा वखराज चेकला दा अंबसता इब्न सुफियान दा दखलुर मुआविया बिनहु तरफना बताइफ के दा गवर्नर बताइफ के दा अब्दुल्लाह इब्न अमर रदियल्लाहु तआला अन्हु द दिस मक्का अंबसा बताइफ की वचिनावा दې انبسا د چینینا یو یله استلا خپل ځمکه سیرا ورکول ده لخته وستل چینینا د لخته واسم یله واسم التزمکو چې لازمه خپل سیرا لازمه دا لخته چې تلو دا یاله دا د عبد الله بن عمرو جلاهو فلا تزمکوا دا لخته د دې فزمکه باندې چې کله انبسا دا لخته دا نالي وستلا نو عبد الله بن عمر رضی الله عنه مکه تنزل ما غیر مکه هغه دې من هو چې ما مکه کې نالي مو واسه ما مکه کې راځي مو انبسا چون کې گورنر دی په زبردستی باندې داسې راول وستره چې زبردستی باندې بدانالي دا هوا چې دې په زبردستی باندې تیراول نو دې हम अब्दुल्लाह इब्न अमर भी तैयार چې जंग ته तैयार یم مقابله تا باندې پریدم هغه ویل چې زب تیرو اوس یو سړی وی چې زب تیرو مو بلې نه پریدم په دا نتیجه دوال جنگ ته تیار دوال جنگ ته تیار چې تیار شو دې کې خالد بن عاص عبد الله بن عمر تا ورغی سکه نالي وباسیو ته جنگ کې مقابله کې مکه باندې داوله کې سکه داول ناغي وته نصيحت کو ناغي جواب کې داوي فرکبا سوشو خالد بن عاص عبد الله بن عمر را وعده نصيحت وتوبه خالد فقال عبد الله بن عمر لا تفتنشا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قتل دون مالي فهو شهيد هغه سره چې هغه پوج دي شي دون مالي لنګ د چانه د ماننا د مکان دې په معنا د تحترا سبب تر استعمالي مجازن معنا دا جنگ کی د خپل مالنا معنا په حفاظت د خپل مال کې ځکه قانون دا دی چې سړی د مال د پاره جنگ کې حفاظت کوي یا مال وست پریدي مخکې جنگ کوي یا مال باندې ولاړ د مال دفاع کوي په هو شهید نو دا سړی چې نو هغه شهید دی من قتل دون ماله فهو شهید د دې حدیث سلام علیه چې یو سړی ستاد مقصد د مال اراده وکړي بغیر حق پس حق مال اصل دا تقول لك تاكي مستحق الله تعالى دا سيادة الله قصدا عمدا لکوی او کډیر جمهور علماوی چې دې سړي مرګ دا چاوي علامه ابن منذر یو جماعت د علماونه د اهل علمونه د اغین دار روایت نقل کړی چې د لصوص د غلو وجل دا چاوي دفاع د خپل نفس نه او دفاع د خپل مان نه دا چاوي ابراهیم نخعی رحم الله وی کته ویریږي چې زه په غل شروع کوم غل په ما شروع دي هغه د مخکې د غل شروع کړی نه څه په باندې شروع کا غل په لخته د فرادار روان شریعت دوم اجازه ورکړه حسن رحم الله وی حسن بصری چې کله شی غل په اصلحه باندې ریشي صلاح او تروی غل په تا باندې راغلی فقط وی وجنه دی غل امام مالک رحم الله نه چاته پوښ دا قوم تعالی
چې هغه په سفر کې روان دی غلو ورته مخامخ څه چل وکړل امام مالک ویني فتاحت ورکړو چې ورته ولو علی دانه ورتی یا دانه سلو قرات یو قرات دا پیندو وربشه یو قرات نو دا سلور قرات یو دانه دی په سلور قرات باندې معنا لسو د شل وربشه مرشه کتان اخري متفقان جنگ کولای شي مقابله کولای شي دومره سره سپین در ناخري نو به مقابله وکړي وی وجنه دا سره دې سره اصلاح راځي امام احمد رحمه الله کغل مخامخ راته وی وجه او کغل شلا اړول وتللا نو به ورته سمو پرې نه شي معنا ته خو پیژنې دا غل او پتا باندې راځي پتا پورت راځي پتا باندې روان دی ویول په یی کې دا غل دې خوشاله ولې بل طرف ته دینو کار وکړم راځي او اسحاق ابن راوی هم داسې امام ابو حنیفه رحمه الله وی چې یو سړی کور ته داخل شي او د شپې داخل شي د غلا لپاره او بیا د کور نه غلا سره کوي او غلا وکي نو یو سړی هغه داغل اوجنی ورپسې شمړې کړه شي علیه په دې قاتل باندې کیسه شي کیسه په باندې امام شافعی رحمه الله وی چې یو سړی په صحرا کې وي یا سړی په خار کې دی یو بل سړی راغی ستاسو حریم باندې تجاوز کوي تا په حریم تجاوز کوي نو باید دې سړی سره خبرې وکړي مطلب مراد تاسو چې مراد تجاوز خبرو کړو کنه کې دل فریاد رسیو کچ आवाज مو بس هغه منسو چې سړی خو یو دې چې ورغو تخصیل نو لاړ او په چیرو مو نشوا په فریاد باندې مو نشوا په خبرو باندې مو نشوا نو بیا د دې سړی په کیس باندې نکي نو کچې ته انکار وکړو نکي هغه نه بعد دې وایي ځکه چې دا سړی په تا باندې هیڅ باندې کې نو پیږي چې دا سړی را روان دی ما وځنی په خبره نه دی په فریاد باندې نه دی په خبره باندې منکیږي نه کمن شو هو جنگ سره مکو کې انکار وکړ چې نه د مانن نو اراده دې ده چې تا باندې دې شي تا ته ضرر ورته تا به اولني نو ته ولګي د دفاع ځان نه مکا دفاع د مان نه مکا هر څه دفاع کولای شي او کمانه کېدل نه او تا اوجل مثال دیتم در باندې نشته احساس هم در باندې نشته کفاره هم در باندې نشته دا یو شی پتا باندې نشته بلکې تا د پاره داغي وجل دا چې اداره و تقریبا په دې باندې اجماع ده چې د خپل مال نه حریم نه دفاع کول دا حق دی دا کول شي وفي قال حدثني محمد بن محمد قال حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا محمد بن عثمان الجبلي قال حدثنا واحد كلاهما عن بشر في هذا الاسناد فهو استقامه الغالب رعيه النار باب دې په بیان دا استحقاق د ولی عاش واش هغه سره چې هغه والی متصرف او خپل رعیت باندې هغه خیانت کوي ورسره زیاتې کوي نو دې لپاره مستحق او عاش لرعیته رعیت سره خیانت کوي نو استحقاق دې سره النار دې استحقاق پوره والی غاش لرعیته حاکم وی بادشاہي ظلم کوي زیاتې کوي د رعیت سره حدیث کې درازي نبی صلی الله علیه وسلم دې استحقاق دا پوره دا سره به اوسه نو وبه قال حدثنا الإمام سليمان بن طلوق قال حدثنا ابن الشهري عن الحسن قال الأشهب كل جعفر بن حيان هذا حسن قال عمرو بن الله بن سفيان ما في الخير الذي يجب ان يكون ما تريد قال عمرو بن محدث حديث سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم لو علمت ان لي حياه كما تفتح سمان فرض شرع ما حدثتك ما مر حديثات من بري سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما من عبد يسترعي الله رعيته رعية
ما من عبد مشتري وتنيسترعي إلا الله جل وعلا تبارك وتعالى داراعي فشاباني فقل رعيتباني داراعي قدوله يموت يوم يموت ومنكي لا فاورباني منكي وهو غاش من رعيته او دا دوکتون چوي چاندرا لخل رعیت سرا رعیت سر دوکتی خیانتی الا حرم الله عليه الجنه مگر الله قریبانی جنت حرام کړي په دخول اولی باندې او یا محمود مستحل باندې یا حرم الله حرام کړي دخول دې سره د فایقین صالحین کم اول الامر اول الوحله داخلي یا محمود په دجو تحلیل باندې نبی له سلام ذکرن تحلیلا دا حکم کوي چې جنت په باندې حرام دی دا خیانت کوونکې دوکه کوونکې فریب کوونکې دا په ټول داخلي او وبه قال حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا يزيد بن سورة عن الله حتى قال دخل عبيد الله بن زيد على ما يسأله وهو وجه فسأله فقال في بني الدرب مع الإنسان بني الدرب لكن ما فسأله فقال إني محدثك حديثا لم أقل لنيما حدثتك إذا بيان كل حديث تعالى ولكن هو بإيمان ذات نعمل شمك إيمان العلم كده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يتنى الله عبدا رعيا من يموت يوم يقول وقال الله إلا حرم الله عليه الجنة قال ألا كنت عن دعوة بيدنا تحدثني بهذا اليوم من قدر المخطئ إلى بيانا قال غير ما حدثتك ماذا حديثك بيانا ولنا ليوسبب أسباب الغولنا يا لم أكن لمحدثك ذنوما شد حديث بتاعك بيان كريوه دا ليوسبب أسباب الغولنا شد أغير ذكر أغلا ذنب دا أغير ذكر دا واجب منه وست سبب سوى جواب لكن وجهنا مخدم بيانا ولنا أو اسم لك بيانا وبه قال حدثني قاسم بن سكريا قال حدثنا حسين يعني الجعفي عن زائدة عن مسلم قال الحسن كنا عند قاسم بن يسأل يعود فجاء رجل قال ابن زياد فقال له قاسم إني سأحدثك حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما النبي صلى الله عليه وسلم ذكرت معنا حديث وبه قال حدثنا ابو بكر بن اسماعيل ومحمد بن مسلم وإسحاق بن ابراهيم قال إسحاق أخبرنا وقال الآخران حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة عن أبي المليح أن عبيد الله بن الله المليح بن عامر بن زيد بن مسلم وزيد وشعب النبي رياض عادة عادة وكل ما قال من كافي مرضي سمرة ما قال فقال له ما قال إني محدثك بحديث لولا إني في موضع لا تحدثك به سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من أن يد أن أمر المسلمين فلا تستوشي أمر المسلمان قال حوالي شيء لا يذهب لهم وششن فيه مسلمان لقارا وينفعوا أو داخل قرين فيه مسلمان قرين لغي المسلمان ذريات وكل وششن فيه إلا لم يصل معهم الجنة مگر داخل بنشي معهم تماهم خير نمالمه كسلطان غاش دخول أولي سر جنة سنة داخله نفي دخول مسلطان يعني آخر الأمر بجنة لا داخل الله